دې کې څه دي اصول یا د قرآن عظیم د دې ربط د دې سره نو مونږه دا تفسیر داسې دی چې دا د شیخ صاحب خپل تعلیقات دي مولانا ادریس کندهلوي صاحب دا مونږه لیکلي دي ما ځان سره چې د الحمد نواله تر والناسه پورې دا ټول یو بل سره لکه د زنځیر لګېدلي دي پوهېږې که نه نو تا ته به پته ولګي چې یاره دا آیات خو یکدم بدل شو او دا پلاکې باز شروع شو اوس د دې څه یو بل سره مناسبت دی ربط دی نو دا ګراني دا څوک نشي کولی پوهېږې که نه پوهېږې نو د قرآن عظیم علاوه ته دغه کوي چې ته د هغې دا دعوا دا دلایلو پېژنئ او نو دغې ته مفسر ویلی شي بیا پوهېږې که نه او نو خو داسې پښتو ترجمې خاص سړی کوي پوهېږې که نه خو لیکن په مطلب یې پوهېږي نه هغه پوهېږي چې چاته وایي هغه پوهېږي پوهېږې که نه پوهېږې کلام خو داسې شي چې هغه یو کلام د بل سره تېز شي که نه ولګي که نه پوهېږې که دغه ته دغه ویل شي زما هغه مخکې کارنده کې یو عالم ورته راته نو هغه ما ته وایي ته داسې وکړه چې دا ربطونه مونږ ته ټول ولیکه د هغو نه تر ما داسې اسان کار دی چې ربط دی مونږ دم کوم دی چې موږ ټول قرآن ربط ته لیکئ که نه نو به هر حال خو دا ځان سره لیکئ او دغه تفسیر په یو ځل باندې هم نه کېږي چې سړی دوه درې کاله وکړي که نه مونږ به مخکې به دغه شان کول په چوټیانو کې هم دغه طالبانو هر کال یې تفسیر کو دا مولانا چې کوم دی هر کال یې راځي دی دا بل هم دلته کې څوک کسان پکې دي چې هغه هر کال یې راځي پوهېږې که نه نو دا ولې ته هغه ځان سره هغه بیاس کېږي دا چې څه کال یې پکې څه ولیکله دا نه پاتې شو نو بیا هغې ته ګوره که نه کال پکې نور ولیکي که زیاتي وي پکې نور به هم ولیکي نو بیا هغې ته ګوره دا خو دا ټول دا څومره دا مفسرین چې دي دوی سره خپل د استادانو تفسیرونه پراته دي هغې نه وایي داسې په یاد خو سړي ته نه یاده همیشه پوهېږې که نه پوهېږې مخکې دلته کې ما سره هغه دغه کې چې کوم دی دا شیخ صاحب محمد صادق شیخ صاحب د باجوړ خدای پاک دې غریق الرحمت دی یا وفات شوی نو هغه دلته کې راغی بیا ما سره دلته کې مدرس و دلته کې دلته کې ولا مونږ ټول هم دا که هلته کې بیا منبر و که نه قومي اسمبلۍ منبر و نو هغه ما هغه تفسیر کو نو یې ما نه تفسیر کلي کې پاتې شوی دی هغه د درخواستي صاحب تفسیر کړی عبدالله درخواستي صاحب نو هغه بیاض هغه نه کلي کې پاتې شوی باجوړ کې او وایي زه تفسیر کوم نو بیا هغه ولګېد او لاړ اکوړي ته شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه هغه ته وی هغه هم د لیکل کړي د درخواستي صاحب هغه لیکل سره مو هغه ته اعتماد دا لګ راکړ زه دا تفسیر کوم هغه دا چا نه ورکوم دا زه طالب علم نه ورکوم چې راغلته اوسه کېږي طالب یې څنګه راکوم چې ته به پکې تفسیر وکړې بیا ډېر زیات ورته مینت وکړو بس بیا والا ورکړه خو ورته ویې چې دا درته ویم ګوره دی به حفاظت ډېر کوي ځکه چې دا خو دا انسان چې دا کمال ترسي په استاد پته دا مونږ کیسې دي مونږ وایي څوک نشته دا خو دغه مشرانو ته ګوري الله چې هغو لوی لوی هستې تېرې شوي دي نو د دې وجې نه هغه نظر باندې ګوري دا نسبت هسې ښه دی دا نسبت خلک وي چې زما دا سند زه نږدې شولې څومره نبي علیه السلام ته د هغه کې هسې قدرتي شرف پیدا کېږي داسې نه چې که ته به ځان کې رسول کوې په خپله هغه کې هغه شرف حاصلېږي پوهېږې نو دا محنت ډېر ښه شی دی دا یعنې ځان سره دا یاد ساتئ نو دا د دې پورې خو دا وشوله